هلکه دا کم خلک چې ناست دي ستاسو څنګه خوښه ده؟ نافخوانۍ دا محفل دومره ښایسته کړی دی، زه هم دا بیان به دې ختم کړو. دا د محمد رسول الله کم تعریف وشو، د الله د پیغمبر د ښار کم تعریف وشو، نو دی نعتخواني کوله او ما د مخامخ سپوږمۍ ته کتل. تاسو ګورئ دې سپوږمۍ ته نعتخواني دی کوله او دا سپوږمۍ ښکته وه، د کور باندې ټیټه وه، نو دا راوچتېده. نو ما ته د رسول الله هغه شو چې داسې په تیارو کې داسې یو ځلېدونکې سپوږمۍ راختې وه، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دومره د نعتخوانۍ دومره خوند وکړو، د نبي علیه السلام تعریف، د نبي علیه السلام حمد او ثنا، دا دومره اهم څیز دی. تاسو صرف دین اندازو کې چې دا کم نعتخوانان راغلي، زه به خپل بیان پرېږدم، زه به د دې متعلق یو دوه درې خبرې وکړم. دا نعتخوانان چې کوم راغلي دي، دې کوم سفر کړی دی او تاسو ناست یې، دلته کوم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نعتخواني کېږي، کوم تعریف بیانېږي، د دې قدر نه خبر کو شوې که نه؟ او په دې به الله جل شانه څه درکوي؟ صرف دې نه اندازو کې تاسو کې دا جنید بغدادي رحمت الله علیه نوم خو ټولو اورېدلی دی که نه؟ جنید بغدادي نوم اورېدلی دی؟ دا د زمانې ولی او د زمانې غوث او د زمانې یو ولی الله کامل انسان دی. دته دا مرتبه به څه میلاو شوې وه؟ دا ریسلرو، پهلوانو، بادشاه ساتلو، مقابلې به پې کولې. نو یو پیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان، سوچ کوئ چېرته د الله پیغمبر یعنی به د الله د پیغمبر نه وروستو دور کې د الله د پیغمبر یو خاندان، د هغه د رشتهدار کې یو کس چې ډېر زیات فقر و فاقه و غریبۍ راغستی و، ملا یې خېټې سره او خېټه ملا سره سترګو ته پریوتې دي، رنګ زیړ پیړ دی. نو بادشاه به چیلنج کولو په بغداد کې چې د دې جنید بغدادي د ده د مقابلې بادشاه لوی لوی انعامات به اخیستل. نو دغه د نبی علیه السلام د خاندان او دغه د رشتهدار دغه کمزوري انسان چیلنج قبول کو، نو خلکو ته مسخره جوړه کړه، خلکو ته خندا جوړه کړه، خلکو ته ټوکې جوړه کړي. بادشاه هم به طور د مسخرې یو محفل سجو کو، ټول د بغداد خلک یې راجمع کړل. کله چې مقابله شروع کېده، نو دغه کمزور انسان د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان سره صرف هغه نسبت دی. نو هغه چې کله جنید دته لاس واچولو، ورته صبر وکړه، وایي زه د محمد رسول الله د خاندان سړی یم، کور کې مې فقر و فاقې دي، ښځو بچي مې نهر دي، ما ته وګوره څومره کمزور یم، او که ما خپل ښځو بچو له سیو نړل ابه د نارې د لاسه مړه شي، ته داسې وکړه ما ته خپل ځان روغورځوه او دا مقابله به زه وګټم، ما ته به څه ناسملو شو، زه به د خپل ښځو بچو له یوسم. جنید بغدادي باندې صرف د دې نوم چې دا زما د محمد رسول الله د خاندان سړی دی، دی الفاظ لکه تاسو د ناس کم څیز کې نولې دا نعتخوانان د محمد رسول الله صفات بیانې، وای دا زموږ د محبوب صفات بیانې. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته ځان روغ ورزولو او دا کمزوري انسان یې په سینه کې ناستو. بادشاه حیران، د بغداد شهر والا حیران. نه جی مقابله دوباره وکړي، دوباره مقابله شو، جنید بیا را پریوتو، دریم ځل باندې مقابله شو، جنید بیا را پریوتو. اخیره کې انعام خو هغه کس ته ملو شو، خو دې جنید له مخ تور کو او دې په خر سور کو او د خلکو د چپلو یو هار واچولو په پوره بغداد کې وګرځولو. چې کله ماښام شو کور ته رالو، خپه عزت په صفر بدل شو. لوی پهلوان د ده د مقابلې څوک نو په عراق او په شام او په بغداد او په ایران کې. ښځې ته وایي دا ټوله کیسې ورله وکړه. نو هغه ښځه هم نیکه ښځه وه، نو هغې ورته وایي چا دپاره دې ځان ذلیله کړو، چا دپاره دې یعنې وبیلله او ته د محمد رسول الله د وجې مو بیلله، او دې نه بیلله، تا وګټله. مخکې ګوره الله د دې واقعې نه پس د ده نه جنید بغدادي جوړ کو چې د ټولې دنیا خلک او بیا صرف د ده زیارت له راتله. بهرحال دا محفل، دا مجلس، دا د نکاح په موضوع باندې منعقد شوی دی.
دا نکاح په دې باندې الله رب العزت یو دوه جوړې، یو دوه کسان، یو نارینه زنانه دپاره او یو زنانه دا د مرد سړي دپاره، دا د یو بل دپاره څه کوي؟ په دې نکاح سره دوی حلال شي. او دا نکاح د الله په نعمتونو کې هغه نعمت دی، د الله په نعمتونو کې هغه نعمت دی چې په ټول دنیا کې ټولو نه اول رشته چې قایمه شوې ده دا د ښځو د خاوند قایمه شوې ده. بابا آدم علیه السلام له ټول نه اول الله چې څه پیدا کړي؟ الله ولا څه پیدا کړي؟ بیبي ولا پیدا کړي و که نه؟ ګوره د بابا آدم علیه السلام څه نشته؟ مور پلار نشته. د بابا آدم علیه السلام زامن نشته. د بابا آدم علیه السلام رونو خویندې نشته. ټولو نه اولنۍ رشته چې په دنیا کې قایمه شوې ده نو دا د نکاح والا رشته قایمه شوې ده. دا د ښځې او خاوند والا دا رشته دا قایمه شوې ده. دا هغه مضبوطه رشته ده. تاسو وګورئ کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اولنۍ وحی راله، د الله پیغمبر دومره یعنی چونکې د فطرت نه خلاف یعنی د جبرائیل امین خپل اصل حالت کې لیدلو د الله پیغمبر بهوشه شوی دی، بیا به د قرآن پاک په شان عظیم الشان کتاب نازل شوی دی، آیتونه نازل شوی دی. نو چې کله کور ته رالو زملونی یعنی دغه ټایم وګورئ د الله پیغمبر یعنی چاته وایي زملونی دغه ټایم خدیجه الکبرا ده چې په ټوله دنیا کې د الله پیغمبر आवाज اوریدو ته څوک نه دی تیار، نو د الله د پیغمبر आवाज اوریدونکې د محمد رسول الله بیبي ده. کله د الله د پیغمبر ملا مضبوطولو والا په دنیا کې څوک نشته، نو د الله د پیغمبر ملا مضبوطولو والا دغه بیبي ده. کله چې د محمد رسول الله دعوت قبولولو والا په دنیا کې نشته، ټولو نه اول دعوت قبولولو والا دغه بیبي ده. او ټوله دنیا کې د الله پیغمبر له تسلی ورکولو والا څوک نشته، د الله پیغمبر له ټولو نه لویه اول نمبر تسلی ورکوونکې دا دغه بیبي ده. او کله چې د الله پیغمبر یعنی ټوله دنیا کې یعنی داغه مرګري نشته، نو د دین په بنیاد باندې د وحی په بنیاد باندې نو ملګرتیا چا کړې ده؟ د بیبي کړې ده. د الله پیغمبر کور ته راځي یعنی د حالاتو د ذکر کوي. د الله پیغمبر زملونی ما باندې کمبل واچو، ما باندې صادر واچو، یعنی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ته دا ټول واقع ذکر کوي. دغه ټیم خدیجه الکبرا کم الفاظ د الله پیغمبر ته استعمال کړي دي، کم تسلی ور کړې ده، او کم د الله پیغمبر هغه غم او دغه بوج کې وسره شریکه شوی ده چې ته خو ان صله رحمی کوونکی، ته خو خلکو له مزدوري ورکوونکی، او ته خو د مصیبت زدو امداد کوونکی، ته خو نارو له روټۍ ورکوونکی، به تا به الله جل شانه چرته یعنی ضایع کوي. یعنی وګورئ د الله پیغمبر پیدا کیږي 3 میاشتې مخکې والد سے وفات دی، 6 کاله پس مور وفات تا، 8 کاله پس نیکه وفات دی، 50 کاله پس تر وفات دی. وګورئ د الله پیغمبر سره ټول رشتې ختمې دي، لیکن کله چې د الله پیغمبر وفات کیږي نو سرته بیبیانې ناستې دي. یعنی دا هغه مضبوطه رشته ده د ښځې او خاوند، دا هغه مضبوطه رشته ده چې د دې رشتې خیال الله دا په آخرت په ورځ د قیامت هم ساتلی دی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هر نیکی بیبي به د خپل نیک خاوند لاس نیولی وي. او دا روایت اما جان عایشه رضی الله عنها ته معلومو چې هر نیک بیبي به د خپل نیک خاوند لاس نیولی وي او جنت ته روان وي. نو دیو پیرا خدیجه عایشه رضی الله عنها ناسته ده او فاطمه رضی الله عنها ناسته ده. عایشه رضی الله عنها وی زه بهترم، فاطمه رضی الله عنها ته زه د تا نه بهترم. حالانکه دا مور او لور دي، خپل نه دي. بل مور خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده، میرانه مور ده. اما جان وی زه بهترم، فاطمه الزهرا وی زه بهترم. فاطمه خپل دلیل پیش کړي، وی زه د محمد رسول الله د جسم نه پیدایم، زه د محمد رسول الله د غوښې نه پیدایم، زه د محمد رسول الله د وینې نه پیدایم، زه د محمد رسول الله یعنی لوري ما ته نه د پیغمبر لوري نه د پیغمبر د جسم نه پیدای، او زه د دوه جانو سردار لوریم. اما جان عایشه رضی الله عنها خپل دلیل پیش کړي، و امام استاد بابا جان نور دي چې کله پر ورځ د قیامت هر نیک بیبي د خپل نیک خاوند لاس په نیولې وي، تا به د علی لاس نیولې وي، ما به د محمد رسول الله لاس نیولې وي. ته وایې زه به بهترم که زه بهترم. فاطمه الزهرا په ژړا شوه او ته یې بچي زه ستا د خپو د خورو برابر یم، ته خو زما د سردار لورې. دا د ښځې او خاوند رشته دا هغه رشته چې الله په دنیا کې هم خیال ساتلی دی. الله یعنې څه کړی دی؟ د حشر په میدان کې الله د دې رشتې خیال ساتلی دی. ټولو نه مضبوطه رشته دا د ښځې او د خاوند رشته ده. د مور پلار مسله جدا ده، د حق په اعتبار سره ټولو نه لوی حق دا چا دی؟ دا د مور پلار دی. ځکه الله پاک دا مور پلار
چې کله الله رب العزت خپل توحید ذکر کوي د خپل عبادت حکم کوي الله تعبدوا الا اياه یعنی الله جل شانه چې کله حکم کوي تاسو زما عبادت کوي او په دغه یو آیات کې متصل الله وی وبالوالدین احسانا یعنی مور پلار سره به احسان کوي دا الله نه پس حق دا په انسان باندې د مور پلار دی دومره د مور پلار حق دی کنه دینه اندازه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د پلار ان د الله رضا دا الله د پلار پر رضا کې هدا یعنی که پلار دې راضي او الله دې ناراضي دی او که پلار دې ناراض او الله دې ناراض دی وګوره د مور متعلق د پلار متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی جنت یعنی پلار سره دا د جنت منځنۍ دروازه ده بس اوس تا خو د قضایا کې او کو دې دیوال خیال ساتي د دې دروازې وګوره په دې دی ور باندې څوک د جمعات ته نشی راتلی دا رنګ الله پیغمبر فرمایل پلار دا د جنت دروازه ده وګوره یعنی او انسان ترسو په دې دروازه نه راوتی تر دغه وخت پورې دې مسجد ته نشی داخلي دی د سي ترسو چې دې پلار نه راضي کړي یعنی جنت ته نشی داخلي دی وګوره د مور حیثیت وګوره حالانکه وګوره جنت د الله مهمان خانه ده جنت څه دی جنت د الله مهمان خانه ده د الله د قدرتونو نظاره ده د الله یعنی د خپل صفاتو نه بس صفات ورکي الله جل شانه جنتیان الله یعنی وګوره و ملکن کبیره بادشاہت څنګه دی نو و ملکن کبیره بادشاہت څنګه دی و ملکن کبیره الله وی لوی بادشاہت ما څه کړی دی یعنی دی جنتی لما ور کړی دی دا هغه دنا درجه والا جنتی دی دا بادشاہت څومره دی ما ته وګوره زماستر کو د ټولو ګوره د دې جمعات د دې ګټنه چې ما نظر د سراواړولو د دې دومره فاصله ما په یو سکند کې طے کا حدیث پاک کې راځي 1000 سال دویم حدیث کې راځي 2000 سال 2000 سال چې یو جنتی د رنګوري دومره د جنت الله تیار کړی دی دومره بادشاہت د الله تیار کړی دی د خوراکونو وګوره د خوراکونو نظام وګوره د الله پیغمبر صلات استسقا کوي یعنی نبی اسلام د استسقا مونږ کوي الله د جنت دروازې کولو کړي نبی اسلام ور مخ کې شو ست الله سواچولو دروازې واپس بند شوي نبی اسلام واپس را رسلو کیږي صحابه ورته وی یا رسول الله نن خو په مونږ کې یعنی ته ور مخ کې شوي او بیا واپس را رسو شي سم مسله وي الله د جنت دروازې کولو کې وي ما د انګور یو غونچو لیدله نو ما وی چې د خپل امت ته پر د انګور یو غونچو رو شو کوم نو چې ما لاس ورچولو جنت دروازې بند شوي وي د الله په ذات مې قسم وي که ما یو غونچم را شکولې وه د قیامت د سبا پورې به ټول انسانانو ختمه کړې نه وه لکه زمزم چا ختم کړل زمزم چا ختم کړ دومره شانتي کوی دي چا ختم کو نه دسه یعنی سشول دومره عظیم الشان نعمتونو والا جنت یعنی الله به د خپل صفاتو نه صفات ور کوي د خپل صفاتو نه صفات ور کوي هغه څنګه الله همیشه د پاره دی جنتی به همیشه د پاره الله باندې فنا ناراضي جنتی باندې به فنا ناراضي الله چې سو اوغواړي هغه به کیږي جنتی چې سو اوغواړي هغه به کیږي حتی تر دې چې جنت په د جنتی په دې سترګو باندې چلیږي جنت په د جنتی په دې ذهن باندې چلیږي دې حد پورې اوریځ براشي او سبوي د الله ولی صدر وروما د الله ولی صدر وروم تاسو به تاسو وایي تاسو به د 5000 باران را باندې وکړ دنیا کې هم ډیر ارمانو چې یعنی او خزي به تاسو وایي تاسو د پتهشته خزي به تاسو وایي خزي به تاسو وایي زه څوک به خاصه جواب راکړي خزي به ته په مونږ باندې مینه بازار راوړوي داسې 400 بازار را باندې راوړوي دا خزي په دې جامو نه مړیږي که تاسو خیال دي کنه اوس اواز برزي سپیکر خدا د دې کمزوري ده یو خبره ده کومه خو بیا اخر کې د خزو تم یو خبر وکړو دا د خزو مجبوری ده دا خزي د جامې ولې ډېرې خوښي تاسو پته شته تم خو نه یې کنه هلکه دغه ور بند کې دا وجه څه ده وجه درته ذکر کومه د آدم علیه السلام دا الله په دې ځمکه باندې پیدا کو خړ پړو سو خړ پړ لکه چې کله راپاسې ټول ناول آدم علیه السلام اټیش کو سپېږمو کې خوري نه خته او هوا الله چرته پیدا کړی و بیبي هوا الله چرته پیدا کړی و دا په جنت کې الله پیدا کړی و نو خزه جنتی مخلوق دی خزه څه دی او بابا آدم علیه السلام دا خړ پړ مخلوق دی مونږ سړی خړ پړ یو جوړ جامیم دي دا دې د جامو کې اجتماعلم تلم جوړلم تلم دا دلته مراغلم کو سبا څه خبر دی الته هم پکې زو بل اور بیا د عمر ولیمه دغه ته هم پکې زو نور کو چې د جنازه دوی ته هم پکې زو او خزه والله چې کومه کویدن کې واچول په قسم کې په واده کې اچي کومه چې په نکریزو باندې واچول بیا په جنج نه اچي او چې کومه په جنج چولې بیا په ولیمه کې نه اچي دې وجه څه ده د دې وجه دا جنتی مخلوق دی حدیث پاک کې راځي کله چې انسان ته د بیبي دا جنت کې دی نه
ناست دی او دا د لرې نه را روانه شي نو دی چې کوم لباس اچولی وي دی کې به اویا رنګ نو دا چې کله قدم بدلی د دې دا رنګ بدلیږي چې قدم بدلی دا رنګ بدلیږي چې قدم یږدي دا رنګ بدلیږي دا چې ستا خپل راځي دنیا رنګ به دې جمع بدل شوي نو دی کې هغه خوی دی چې کویدن یو قدم نه یو جامې جنج یو قدم بیا سبا ولیمه بل قدم دا دی کې هغه خوی را روان دي چې دی څه کوي قدم په قدم جامې بدلی هغه جنتی خوی دی او دومره ذهن کې ساده که زنانه زما आवाज اوري دا خاوندانم ټول خیر تکینو په دې جامې خیر تم بکینو قرضداري ګرځي ها جوړوي خو شاته کپڑے ورکوي نوې جوړه کړه شاته جوړ د الله په نوم باندې ورکې دغه جنت الله چرته وروړي دي سوي جنت د مور په سر کې دي سی ویلي دي جنت د مور په سر کې دي نه جنت د مور په وګو کې دي نه جنت د مور په لاسونو کې دی نه جنت چرته دی د مور په خپو کې دی وګوره الله جل شانه چې کم صفات په الله جل شانه یعنی خپل صفات په کم جنتی لور کوي جنت د الله مهمان خانه ده هغه مهمان خانه د لروړه او سګړه د مور په خپو کې درته کې او د دې دروازه چې د استقلار دی ټول نه لوی حق د مور پلار دی په آخري حدیث ذکر کوم په خبره ختموم د دې مور پلار معاملې دومره عجیبه ده کنه دومره عجیبه ده حدیث پاک راځي یو انسان با د عمل نامې د یو شانتی راشي عمل نامې وسره راشي دا به یو شانتی راشي تاسو پته شته قیامت د اتلی چې دین د اعظم د ټولو په شانتی نه دي وو وانزمه کې حدیث پاک راځي وو وانزمه کې وو اسمانونه کغه د تل په یو چابړه کې کېده دا سی په کې ښکاری لکه په دې ټولو دنیا کې چې یو چيله بچي ودروي دومره غټي تلی دي د دې یو انسان عمل نامې ودسي برابر راشي لکه د چا نه کې درنه شو زه جنت ته ځي د چا ګناهونه ولا درنه شو زه ورځه چې د لګ مل مستیو کې نو ان څه شو د دې یو انسان د عمل نامې بالکل برابر رالی دی به حیران ګوري چې زما بس کېږي دی کې دومره کاغذ زما دی ګوري ته ګوري یعنی دومره کاغذ چې پاغي باندې اوف لیکل کېږي الف او فا پی لیکل کېږي دومره کاغذ دومره شاندي کاغذ به روغورځول شي او هغه تلی چې د وونه زمکه وونه اسمانونه پکې واچي د چیرې د بچی په شاته ښکاری په ټولو دنیا کې چې ولاړی د ګناهونو تل بدر نشي لاندې ولاړ شي الله پاک په فرشتو ته فرمای زه جهنم ته روان کې ته په دې لار فرشتو ته وی چې په دې کاغذ باندې سلی کلی شو وای دا یو اوف چې تا په دنیا کې مور پلار تا کړی دا اوف دا ته ورشه غیاله لاړ شه اوف یو تاسو نه تنگ شو ورشه وبوله یو تاسو نه تنگ شو یو اوف هغه کار دی کړو خو تاسو سره اوف ناری کړو ځکه قران وی اوف ولا تنهرهما اوف یعنی اوف کدریم در باندې حرام کړی دی چې مور پلار ته واحفظ لهما جناح الذل یعنی انسان بسګي د مور پلار وړاندې به د خادمانو په شان دی ولاړی د مور پلار په شان دی بنیخ کې نیم نه د خادم څنګه چې خادم خپل آقا ته لاس پناوي دسه به انسان مور پلار ته لاس پناوي لیکن دغه ورځ باندې چې هیڅوک به د هیڅ په کار نه راځي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه تختی به د یو بلنا تختی به څوک چرته نه کیو واړي بلکې تخدیدل څه کوي ود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه الله دا مور بلار میرونیسا دا خزو بچی میرونیسا دا قوم قبیله میرونیسا ومن في الارض جميعا ثم ينجيه الله د زمکه په سر څومره انسانانو ټول رونیسا دا جهنم ته وګرځوا خو نن سوکا نن ما بچکا الله بو فرمای کلا انها لظا نزاعه للشوا هرگز داسې نه ده ړون قانون نه دی انده څه دی دا لمبي وهونکي اور دی سرمن به پې درنه وباسم که نافرمانۍ سر راغلی په دغه ورځ باندې دا نوجوان چې دا جهنم ته روان دی دی به الله جل شانه ته یو درخواست وکړي الله په دنیا کې د اوف د وجې نن زما فیصله د جهنم وشوه الله یو درخواست مې دا دی زما د مور پلار حساب کتاب پاتې دی دا زما د مور پلار ګناهونه هم په ما باندې راواچوه د هغې د حصې جهنم به ته تیر کم خو نن الله زما مور پلار دا جهنم نه سکو دا بچ کو دی جنت ته داخل کا الله جل شانه رحمت په جوش کې راشي چې نن زمانہ علاوه هیڅوک په اچھا باندې رحم کون کې نه دی هیڅوک په اچھا باندې احسان کون کې نه دی نن تر غلی چې صرف په مور پلار باندې احسان کې اے فرشتو دی او د مور پلار دوه درې جنت الفردوس ته داخل کی دا د مور پلار معامله ده لیکن د هر رشتې به خیال ساتو د مور پلار د رشتې خیال ساتلو کې د ښځې حق ضایع کول دام ظلم دی بیا د ښځې
په حق پوره کولو کې د مور پلار حق ضایع کول دا هم ظلم دی. ما خپل ذهن دا زه په خبر نه چې راغلی وم نو زه په یو بېله مسله باندې راغلی وم. خو دلته دا محفل دی حافظانو او دی قاریانو ماشاءالله دی ناتخوانانو دومره ښایسته کو چې زما هغه مضمون بدل شو. یعنې زما خپل ذهن دا مې زه به تاسو ته یعنې بیانونه خو ډېر اورئ جنت جهنم تذکرې هم ډېر اوري. ما به تاسو ته په مهر باندې خبره کوله چې مهر او په میراث باندې چونکې زموږ پښتو معاشره کې د ښځې میراث نشته د ښځو له خلکه مهرونه نه ورکوي. دومره ذهن کې یاد ساتئ دومره ذهن کې یاد ساتئ چې په حقوق الله کې به الله دومره نرمي کوي که نه دومره نرمي به کوي چې فرض به د فرض کمی به الله په نفلو باندې ډکوي. خو په حقوق العبادو کې به الله دومره سختي کوي دومره سختي به کوي که چا یعنې څه کړی د چا حق ضایع کړی لکه حدیث پاک کې راځي انسان د الله په لار کې شهید شي بیا راپاسي بیا شهید شي بیا راپاسي بیا شهید شي بیا راپاسي تر هغه وخته پورې به جنت ته نه ځي تر څو چې په د قرض یو د چا قرض نه ورکړی. حقوق العبادو کې به الله ډېره زیاته سختی کوي. نو ما خپل ذهن دا مې زه به د مهر او دارنګ د میراث ځکه قرآن پاک کې الله د اقیم الصلات مونځ پس قایم کې نور د هغې اصول و فروض الله پیغمبر خولی دي لیکن د مهر مسله الله په خپله ذکر کوي او د میراث مسله الله په خپله ذکر کوي. مونږ اکثر پښتانه د خویندو او لوریانو له خویندو له مونږ په میراث کې حصه نه ورکوو. دومره ذهن کې ساتئ قرآن راواړوئ سورة النساء راواړوئ کله چې الله پاک یعنې څه کوي د میراث مسله ذکر کړي د هغې په اخره کې الله پاک ګوره د میراث مسله په خپله ذکر کړې ده د لور دومره د پلار دومره د مور دومره د ښځې دومره حتی تر دې د میرنې رونو خویندو مسله د میراث الله ذکر کړې ده. اخي اخیافي د هغه مسله الله ذکر کړې ده یعنې یو سړي دوه ښځې کړي دي د هغه دواړو ښځو نه چې کوم بچي دي یعنې د دې چې کوم خپل رونه د خپل منځ کې میرني رونه دي الله د دې د میراث مسله ذکر کړې ده. او یو ښځې خاوند و هغې نه بچي وشول هغه خاوند یې مړ شو بل خاوند یې وکړو هغې نه بیا بچي وشول یعنې د یو ښځې دوه خاوندان نه بچي شوي دي د دغه میرنیو رونو د میراث مسله الله ذکر کړې ده. لیکن وګوره په قرآن کې د رکوع طریقه نشته په قرآن پاک کې وګورئ یعنې مطلب دا نشته چې په دومره سونه کې به دومره زکات ورکړي دومره چاندې کې به دومره زکات ورکړي. وګورئ قرآن کې د رکوع طریقه نشته قرآن کې اتحیاتو نشته لیکن قرآن کې د میراث مسله او د مهر مسله الله دومره تاکید سره ذکر کړی دا. بیا چې کله الله پاک ټول ذکر کی اخر کې به الله پاک فرمای ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله دومره سخت لهجه استعمال کړی دا چا چې نافرمانی وکړه د رقم میراث قانون چې مونږ کم جوړ کړی دی چا چې نافرمانی وکړه په دې کې او حدود یې کراس کړل دی به مونږ جهنم ته داخل کو خالدا فيها ابد الاباد د پاره مونږ دی په جهنم کې داخلو وله عذاب مهين او دې د پاره رسوا کوونکی ذلت والا عذاب الله تیار کړی دی. او دومره ذهن کې ساتئ چا چې لور خور له په میراث کې حق نه دی ورکړی نه فرض قبلیږي نه نفل قبلیږي نه حج قبلیږي نه عمره قبلیږي. تاسو وی ولې لږ ووایئ لږ تیز ووایئ. مازدیګر څو رکعته مونځي یو سړی څلور رکعته فرض پرېښودی په دې باندې 200 رکعته نفل وکړل د ګټه وکړه تاوان هله سادهګانو مازدیګر څلور رکعتو په ځای باندې الله ولیانو 200 رکعته نفل کړي دي وجه څه ده د تاوان وکړه ګټه وکړه ته ډېر سادهګان نه یې یار څلور رکعتو په ځای باندې 200 کړي دي وجه څه ده دا څلور فرض دي او دا 200 نفل دي که دا څلور دي ونه کړل ګناهګارېږي پې او که دا 200 دي ونه کړل نه ګناهګارېږي پې. دغه شانتې ستا لور خور له او ستا ښځې له مهر ورکول دا فرض دي او ستا لور خور له په میراث کې حصه ورکول دا فرض دي او ستا دا نفلي عمرې او ستا دا خیراتونه او ستا دا زکاتونه او ستا دا جومات او مدرسې او ستا نور دا خیراتونه دا ټول نفل دي. نو دې د وجې یعنې زمونږ مشرانو او تقوا پرهیزګارۍ چې کوم امامان تیر شوي دي زمونږ موجوده وخت کې مولانا جمشید صاحب رحمت الله علیه الله دې قبر د نور ډکي هغه به د هغه کس صدقه هم نه خوړله د هغه کس دعوت پې هم نه قبلولو چا به چې لور خور له په میراث کې حق نه ورکړی وي حرام را باندې خوري. دا خبره ما په دې سوګړ کې کړې وه چې چا لور خور له په میراث کې حق نه ورکړی ښځې له مهر نه ورکړی د فرض واجب نفل دا نه قبلېږي. نو زما تره ناست و بیان کې نو هغه کله چې بیان ختم شو نو هغه تره مې راته ویلي وي دوه کسانو خپل منځ کې ویلي چې دا مولوي صاحب خو څه ګډې وډې نه وایي دا مولوي صاحب څه نه وایي څه ګډې وډې نه وایي په میراث خویندو له به څوک میراث ورکوي او لوریانو له به څوک میراث ورکوي او ښځې له به مهر تاسو کې شوی تاسو کې چا ښځې له مهر ورکړ لږ لاس اوچت کړي د جنت تمه مه کوئ ښه
اوس من تاسو کو پته مده نه لګي. ما خپل مور نه تاسو کړم، مې مور زما موږ ته پته نه چې مهر څومره نو ورکې خویندو له میراث کې حصہ ورکې. که چا مور پلار مړه وي خویندو له میراث کې حصہ ورکې. قسم دی والله بالله ثم تالله د جنت تمم مونه کې ګوري. دومره ته ویم والله بالله ثم تالله تمم د جنتونه کې. لکه حدیث پاک راځي چا په میراث کې یو کس د میراث نه محروم کو د باندې د جنت خوشبوئی حرامه ده. حالانکه د جنت خوشبوئی به د سلويخ کالو په مصافحت باندې سوي دا به لګي او سلويخ کاله بلا جنت ته پاتې وي چې د دې خوشبانه به را روانې شي. او کله چې بیا دروازې ته ودرېږي نو دا جنتي به دروازې ته داسې ګوري لکه زه چې څنګه د 16مې شپې سپوږمۍ ته ګورم داسې به ورته ګوري. نه دننه به ورته خپل حورې او غلمان او فرشتې او خپل خادمان به ورته جي راځئ که نه سلويخ کاله دې را باندې انتظار وکړو. کم جنت چې دومره ښایسته دی چې د هغې په دروازې باندې به سلويخ کال زمانه لګي. دا جنت په الله حرام کړی دی، د دې خوشبوئی په الله حرام کړی دا. چا چې په میراث کې څوک محروم کړه خزل محروم ورکه او څوک کله چا مور پلار مړی نو دې ته مګوره چې مثال کې تور پر حالان کو ګوره دا د مړی په حقوقو کې دا سلور حقوق دي. دا ځکه دا شریعت درته ویم د مړی په حقوقو کې دا سلور حقوق دي. هغه کې یو څه دي کفن دفن، دویم د قرض، دریم وصیت او څلورم دینه پس په میراث تقسیمیږي. اول بس کوي د مړی کفن دفن، بیا دینه بعد که مړی باندې څه قرضي هغه قرض کې به سوي یعنی د خزي مہر په دې کې شمار دل کېږي. دریم نمبر که د وصیت کړی وي د دینه پس په څلورم نمبر باندې با یعنی څه کوي دا میراث تقسیمیږي. خیال وکړو ان شاء الله، خیال به ساتئ ان شاء الله، خیال به ساتو. دا شریعت دی او ډیره سخته لهجه الله د دې په باب کې ذکر کړو. ما خپل د بیان موضوع دغه وا تفصیلا او بیا چونکې د ناتخوانانو دومره خسته ناتخواني وکړه دومره خوند وکړو چې زما غ ذهن ټول بدل شو. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي.